بسم الله الرحمن الرحیم. زه ډاکټر پیر نعیم د خپل آفیشل سوشل میډیا پیجز نه تاسو سره مخاطب یم. نن یو ډیر اهم او شارټ میسج تاسو ته درکول غواړم د ټایفاید بیماری په اړه کې، چونکه یو ډیر رانګ پریکټیس روان دی، یو ډیر غلط طریقه روانه ده چې زه ګورم چې مریضان په خپل باندې لیبارټرو ته ځي او ځان له د ټایفاید ټیسټونه کوي او هغه ټیسټ ته ویل کېږي ټایفایډ. نو اولنۍ خبره خو دا ده چې ټایفاید بیماری تشخیص په دې ټایفایډ باندې نه دی کول پکار. د هغې وجه دا ده چې کو تاسو ځان سره لیبارټري ته یو کس دوه اسې بوځئ نو کېدای شي د هغوی هم پازیټیو راشي. د دې سپیسیفیسیټي او سنسیټیویټي ډیره کمه ده. دویمه خبره دا ده چې دا یو ډایګنوسټیک ټیسټ نه دی. نو کو تاسو په ځان باندې دا شک وي چې ماته ټایفاید شته که نشته، نو تاسو بلډ کلچر کوئ. په اوله هفته کې بلډ کلچر ریزلټ هم 40 to 60% د پازیټیو راتلو چانس شته. دویمه خبره دا ده چې کو ان کیس دویمه هفته وي نو تاسو د سټول یورین کلچر هم پاسیبلیټی شته. دریمه دا ده چې بون میرو کلچر هم یو آپشن دی. د ټولو نه سپیسیفیک ټیسټ هغه دی، خو چونکې ډېر انویسیو پروسیجر دی نو کول ګران وي. نو بلډ کلچر یو ډېر ښه ټیسټ دی. کو تاسو په خپل ځان باندې شک وي نو تاسو بلډ کلچر کوئ، د هغې نه پس میډیسن استعمالوئ. دویمه خبره دا ده چې یو خو د ټایفاید چې کم پریزنټیشن دی نو هغه ډېر سپیسیفیک دی، یعنی ټیک د هر یو پیشنټ کې مختلف کېدلی شي. خاص کر د ماشومانو خبره کومه نو یو خو های ګریډ فیور یعنی تیز بخار چې کله تاسو دوایانې ورکوي لږ کم شي بیا نور زیات شي بیا کم شي بیا زیات شي، نو داسې هغه کم د هغې سپیسیفیک بخار چې کم قسم دی هغه پکې وي، د خېټې درد شو، لوږه نه لګي، ماشومان خوراک پرېږدي، تبه ورسره وي او های ګریډ څنګه چې ما وویل. د خېټې درد په بعضې نیم خلکو کې وي، بعضې نیم کې نه وي، خېټه خرابېده یا په انیشیل سټیجز کې خېټه خرابه شي ورپسې بیا خېټه سخته شي. نو دا مختلف قسم علامات دي. بیا ساينس پکې داسې دي چې هغه ډاکټرز په خپل باندې فایند اوټ کوي، لکه پالپیشن کوي او د هغې د وجې هغه ګوري چې آیا جګر چې دی هغه د خپل سایز نه غټ شوی دی نه دی، سپلین د خپل سایز نه غټ دی نه دی. نو داسې ډېر علامات دي چې بیا ډاکټر په خپله ګوري. نو زما میسج تاسو ته دا دی، یو خو چې کم اوبه دي نو کوشش وکړئ چې اوبه ستاسو میک شور چې د صفا ځای نه راځي او چې راشي نو تاسو بوایل کوئ، بوایل کېدو نه پسې یخوئ بیا ماشومانو ته ورکوئ. دویم چې کم سټریټ فوډز دي نو د هغې نه هم ماشومان منع کوي په دې ورځو کې، سپیشلی چې د بهر خوراکونه هغوی نه کوي. دریم دا دی چې کومو ماشومانو ته کو ټایفاید وي نو هغه لازمي خپل ډاکټر ته وښایئ، په کور کې د هغوی علاج مه کوئ او چې ډاکټر هم ورته کم میډیسن وغیره پرسکرایب کړي په ټایم او خپل ډیوریشن د هغې پوره کوئ. نو د دې سره بس تاسو د ماشومانو تشخیص صحیح کېږي او هغوی ته به خپل میډیکیشنز پراپر میلاویږي د پراپر ټایم دپاره. نو د دې ویډیو مقصد دا دی، اوایډ اني اننیسیسري سیلف میډیکیشنز ایټ هوم اینډ په خپل باندې تاسو د ټایفاید ټیسټونه کوئ. نو د دې ټیسټونو سپیسیفیسیټي او سنسیټیویټي ډېره لو ده، مطلب دا صحیح ټیسټونه نه دي، په دې صرف تاسو د ټایفاید ډایګنوسس نشئ کولی. نو دنیا ډېره ایډوانس تللې ده او دا یو طریقه لږه بدلول پکار دي. د خپل ځان سره د آی جی جي او آی جی ایم دا ټیسټونه په کلینیکونو مه ګرځوئ او که د چا په خپل ځان باندې د ټایفاید شک وي نو د خپل ډاکټر سره خبرې وکړئ او کو خامخا تاسو د هغې ټیسټ کول غواړئ نو بیا د سی بي سی نه هم لږه ډېره اندازه لګي چې کم کمپلیټ بلډ کاونټ دی یا فل بلډ کاونټ دی، اور د هغې سره سره بلډ کلچر کولی شئ، په سیکنډ ویک کې یورین سټول کلچر کولی شئ. دا د دې خپل پراپر ټیسټونه دي. نو کایندلی دې باندې عمل وکړئ او دا د خپل چې کوم ستاسو سراونډینګز دي چې هغوی ته هم پته ولګي او د میډیسن او د دې اننیسیسري سیلف میډیکیشنز دا کم پریکټس چې روان دی چې دا ختم شي اور مونږ یو داسې معاشره جوړ کړو چې هغې کې ټول انډیویجولز چې دي هغه هیلدي وي، اننیسیسري میډیکیشنز هغوی اوایډ کړي. تhank you very much. Allah paman.